السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو هرکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به کراچۍ کې ډېر زیات ظلم شوی یو ظالمې ښځې خپل خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړی بیا د خاوند د قتل کولو نه بعد د هغه د بدن ټوکرې سازي کړي دي او هغه ټوکرې په ټول کور کې خورې کړي پښتانو ښځې عقل داسې کار وکړو چې خپل خاوند یې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو ټول حقیقت راښکاره کړی دی که چېرې تاسو د ښځې د خبرو نه ځان خبرول ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیات افسوسناکه واقعه مخې ته شوې په کراچۍ کې یوه ښځه راپاڅي او د خپل خاوند د قتل نه بعد د هغه د بدن ټوکرې سازوي هغه ټوکرې په ټول کور کې خوروي او بیا د هغې نه قتل نه بعد هغه ښځه اوده کېږي چې کله پولیسو ښځه ګرفتار کړله نو ښځه ډېره زیاته خاندي او وایي زما زړه یخ شو زما زړه ته تسلي میله شوله چې ما خپل خاوند دومره په بېدردۍ سره قتل وایي چې زه به خپل خاوند ډېره زیاته تنګولم دغه تنګولو په وجه باندې ما یو ورځ سوچ وکړو چې بیا ماته خاوند داسې خبرې وکړلې یا یې زه تنګه کړم نو زه به داسې قدم اوچتوم دوستانو پولیس وایي چې تاسو به مونږ ته ویلي تاسو به یې په یاد درج کړی ښځه وایي چې زه په پولیسو باندې ستړې شوې یم په ایپایارو باندې ستړې شوې یم خو خاوند زما نه قرارېدو زه اخر دې ته مجبوره شوم چې ما خپل خاوند قتل کو اوس مې زړه ډېر زیات خوشحاله دی دوستانو ښځه وایي که چېرې تاسو ماته هر یوه سزا راکوئ زما سزا قبوله ده ځکه چې زما د زندګۍ نه اوس عذاب ختم شو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي